بدبختۍ نه کله کله په سوشل میډیا باندې یو نیم ملګری هلک جذباتي شي هغه وایي چې یاره لیسټونه شایع کړو نو د هغې وجه دا چې موږ په سوشل میډیا باندې د دغو ضرورتمنو خلکو نومې واچوو نو هغو سره هغه یو خو په احساس کمترۍ کې مبتلا شي چې یاره لږ هسې تمسخر غوندې نښکه جوړه شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو زه انشاء فریدی او مسره موجود دی قمبر قومی کونسل جنرل سیکرٹری منصف علی خان صاحب. ټول نول خو غلا هر کله وی ډیره شکریا ادا کوو چې موږ له موقع راکړله او دلته موږ سره شریک شو. هغه نه به پښتنې کوو د قمبر قومی کونسل حواله سره د خلکو څخه شکوک او شبهات دي په هغه باره کې چې د قمبر قوم د عوامو چې کوم سوچ او فکر دی دا کلیر شي نو دغه حوالې سره موږ اچانک پرې راغللو پښتنې ګوګنې ورته نه کوو. قومي کونسل د ضرورت ویلې پېښ شو چونکې په هر قوم کې کونسلې جوړې شوي دي نو زه به دا وضاحت نه په لنډو ټکو کې غواړم چې آیا د قومي کونسل داسې څه ضرورت دی چې هغه تاسو جوړ کړلو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه چې موږ له موقع راکړه د خپلو خیالاتو د اظهار. ټول نه مخکې خو زه دا وایم چې د قومي کونسل ضرورت په داسې حالاتو کې مخې له راغی چې کله دلته انضمام وشو زوړ د موږ قبایلي نظام د منځه لاړ. په نوي نظام کې دلته سیاسي جماعتونه مختلف سیاسي جماعتونه مختلف قومي سټیک هولډرز د هغو په منځ کې بیا مسایل راکړي شي حل کېږي نه. نو موږ کوشش دا وکړو چې دا ټول قوتونه موږ په یو فلور باندې په یو سټیج باندې راغونډ کړو او مسلې برای راست ډریس کو مسلو له برای راست ودرېږو. نو په دا خاطر باندې موږ د قمبر قومي کونسل په پلیټ فارم باندې تمام سیاسي جماعتونه تمام چې څومره قومي تپې دي د هغو مشران دا موږ یو ځای کړل د شریشتې والا ټول هم سره یو ځای کړ او په اتفاق باندې موږ قومي کونسل جوړ کړل. قومي کونسل انتخاب څنګه شوی دغه چې کومه کابینه او د په کومه طریقې سره جوړه شوې آیا دا آئینی طریقې سره جوړه شوې ده آئین څه شی دی په دا باندې په لږ موږ ورسوو. د قومي کونسل اولنی ځل چې کله موږ جوړ کړل نو هغه موږ د نظریه ضرورت مطابق ملګري سره راغونډ کړ تمام سیاسي جماعتونه په یو خبره باندې سره ودرول چې یاره یو قومي کونسل جوړو. دویم ځل چې کله موږ قومي کونسل جوړو نو تمام قوم له موږ برای راست اختیار ورکړ د هغې دپاره د چیرمین او د جنرل سیکرټري دپاره الیکشن وشو عوامي الیکشن وشو. عوامي الیکشن په داسې صورت کې وشو چې زموږ قوم چې کوم تپې دي په هغو تپو نه موږ څلور 12 نمایندګان واخیستل او هغو 12 نمایندګانو د چیرمین او د جنرل سیکرټري دپاره الیکشن وکړل. هغې له دوه امیدوارانو ډېر په ښه جمهوري انداز کې د میډیا والا چې هر څومره ملګري وو هغه ناست وو الیکشن ټول میډیا والا مانیټر کوو هم او هینډل کوو یې هم نو هغه الیکشن وشو الیکشن په ذریعه باندې جوړ. آیا قمبر قومي کونسل چې کومه کابینه په دا باندې چا غوږ شته دی که نه دو په خپله یو بچوي نظام تاسو جوړ کړی دی او هر یوه فیصله تاسو په خپله مرضي کوو؟ نه جی په خپله مرضۍ خو څوک فیصلې نشي کولی. د موږ سره 40 رکني قومي مجلس عاملانو په وخت ضرورت چې کومې مسلې مخې له درومي چې هغو له د مشورې موقع نه وي نو هغه په مثبت انداز کې بغیر د سیاسي جنډې د استعمال نه چې موږ یو سیاسي پلیټ فارم داسې استعمال کړو چې موږ هغې له پروجیکشن ورکړو چې دا دغې پارټۍ کریډټ دی نه بلکې موږ له ټولې پارټۍ ټول چې هر دومره سیاسي لیډرشپ ته یا قابل احترام دی محترم دی نو هغه د نظریه ضرورت مطابق که موږ په مخه کې څه مسلې حل کړي وي خو چې کومې د مشورې ضرورت موږ لوي نو هغې دپاره باقاعده د مشورې اهتمام کیږي او مشورې نه بعد پابندۍ به خبره کیږي. دا ورته وایه منصف علی خان صاحب چې د تاسو چې کوم قمبر قومي کونسل د بهر تنظیمونو نه مطلب ارګنایزیشن چې کوم ویلفیر دي یا د پارټو نه آیا تاسو له څه مرسته ملویږي مالي توګه ونې که نه؟ موجوده چې کومه کابینه جوړه شوې موږ له یو پیکیج د جناب ډپټي چیرمین میرزا صاحب د طرف نه د 22 سولر سیسټم چې پاکې یوه بیټري یوه سولر پلیټ او یو پکایو هغه ملو شوي وو چونکې د هغو کور ډېر ویل میکنایزډ غوندې کور یې وي آی ډي کارډ نمبر یې او نومې د هرې تپې والا نو هغه موږ دلته په تپو باندې چې سره تقسیم کړ نو پاکې 4 چې کوم وو د بوډۍ د کوم
او 12 د نورو 3 وړو ته په ورسېدل. بدبختي نه کله کله په سوشل میډیا باندې یو نیم ملګری لږ جذباتي شي، هغه وایي چې یاره لیسټونه شایع کړو. نو د هغې وجه دا چې موږ په سوشل میډیا باندې د دغو ضرورتمنو خلکو نومې واچوو، نو هغو سره هغه یو خو په احساس کمترۍ کې مبتلا شي چې یاره لږ هسې تمسخر غوندې نښکه جوړه شي. نو موږ نه غواړو چې داسې خلک موږ چاله ظاهر کړو. البته څوک هم چې غواړي په قوم کې چې یاره د هغې تفصیلات غواړي ډایرکټ یې موله رودرومي، زه کشر مشر هر چله د هغې ریکارډ ورکولی شم، خو دغې اجازات نه ورکوم چې هغه په سوشل میډیا باندې انیر کړي او خلکو له وښیي چې دا د محتاج خلک دي. 50,000 روپۍ موږ له چې کوم معروف حاجي صاحب دی، د معروف کاروان مشر دی، الله د دې عزتو کې هغه لګلې وې د بجلي د لاین مینونو د تنخواګانو په سلسله کې د ټول قوم د طرف نه هغه 50,000 روپۍ ملو شوي دي. دا نه علاوه موږ له نه چا پیکیج جوړ کړی نه چند موږ روډ تقریبا چې دا خبره پې شوې یم او تقریبا نوټیفیکیشن یم شوی او هر سړي په دوې کولې او موږ چې تاسو قمبر قومي کونسل هم ډېر اهم کردار پکې ادا کړی و، نو هغه مسله ویلې حل نه شوه، روډ مغه شونتې پروت دی. انشاء الله حل به شي. دا چې چام کړی وي څنګه هم شوي، دا کې موږ نمبر اخیستلو ولا نفسیات نه دي، نه هغه موږ ذهنیت لرو. ټول MNA MPAs چې څومره هم دي ټول قابل احترام دي موږ دپاره. البته لږې لږې ګیلې به هم ضرور وي، او چونکې مشرانو دا دی چې هغو په خپل ذات باندې هېڅ اختیار نه وي، هغه پبلک پراپرټي وي، نو په دا وجه باندې موږ کله کله ترې ګیلې کوو، د MNA نه هم کوو، د MPA نه هم کوو. زه اوس د تاسو په ذریعه باندې هم دواړو له دعوت ورکوم چې قوم له راشي، قومي کونسل دی هغو سره باقاعده وګرځېږي، دا قوم مسلې حل کړي، دا قوم کې ورته مسلې پوینټ آوټ کړي چې دغه مسلې دي. مین روډ چې کوم دی هغه د بدبختۍ نه تر اوسه پرې پاتې دی او شوی دی، اوس CDP کې شوی دی، انشاءالله چې اوس عنقریب به وشي. ډیره شکریہ مشره د وخت روکولو. کتونکو تاسو د قمبر قومي کونسل جنرل سیکرټر منصف علي خان صاحب خبرې اترې واورېدې. اوس د نبي کیمرامین سره انشاء فریدي له اجازه ورکړئ. د الله په امان.